نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. اے ایماندارو، د الله نه ویریږئ په حقیري د الله سره، او مملکېږئ تاسو مګر په داسې حال کې تاسو مسلمانان یې. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله نه تپوسو شو چې عزتمن خلق څوک دي. نبی علیہ السلام وتویل چې ټول نه زیات پرهیزګاران. نو صحابه تپوسو کو چې د دې تپوس مونږ نه کوو. په شخصیاتو کې رسول الله ذهن کې راغلی د شخصیاتو تپوس کې د افرادو و افرادو کې یوسف زوی د یعقوب زوی د اسحاق زوی د ابراهیم خلیل الله غوره دی. وایي دا تپوس هم نه کوو. وایي ښه تاسو د عربو تپوس کوئ، د قریشیانو د عربو په خاندانونو کې تپوس کوئ. نو په عن معادن عرب تسألوني، تاسو د عربو د نسبي خزانو تپوس کوئ. ناغول چاو د جاهلیت کې غوره چې تاسو غوره کړو په نسب و حسب باندې. په اسلام کې به الله غوره وي چې کله دې په دین پوهېږي، او په جاهلیت کې تاسو په نسب حسب غوره کړو، خو چې په اسلام کې دې غوره نه و، دین باندې نه پوهېدو، نو دې غوره نه دی. تقوا عربي زبان کې ځان ساتلو ته وایي، بچاو ته وایي، حفاظت ته وایي، او کومو خبرو ته وایي قلت الکلام. ابن فارس رحم الله فرمایي چې د تقوا د کومو خبرو ته وایي قلت الکلام. واقعي دا ډېرې زیاتې خبرې چې خلک کوي که نه، دا ډېرې خطا کېږي. د دې وجې هغه عمر فاروق رضی الله عنه به د شپې د خلکو ته قارېدلو، وهل به په لخته باندې په لږ غلي سملې اوده شوي. د کرامو کاتبین هم لږ ارام ته پرېږدئ، بل کار هم نشته دی. سهار نه هغوی شروع کړي دي او لګیا دي، ستاسو لیکل کوي، بس پرېږدئ چې لږ دا لیکل خو سټاپ شي که نه. نو غالبا چې زموږ لیکل به د اوده کېدو پورې، او دا خلکو لیکل به د اوده کېدو پورې، او زموږ په اوده کېدو کې هم لیکي. د هغې وجه دا دی چې مونږ اوده کېږو، نو هغه سوچونو څه اوده کېږو چې هغه سوچونه بیا په خوب کې وینو او روان وینو. هغه قارېدلو ورته چې روده شئ چېرې دا فرشتې چې کومه دی لږ دا لیکل سټاپ کړي. او زموږ والد صاحب د الله وبخښه به ویل د پیریانو بچي دي، وایي د شپې یخ دي او د ورځې اوده وي. د پیریانو بچي د ورځې یخي اوده او د شپې یخي. نو دا ټوخل وایي د پیریانو بچي دي، وایي د شپې ټول یخي او د ورځې ټول اوده. او بیا کرونا خو ځای ته ایله ورسولو، یعنی یو طرف ته کرونا زموږ نه صحت واخیستو، بل طرف ته رانه عقل او دماغ واخیستله، بل طرف نه دین او ایمان واخیستلو، بل طرف نه هغه روټۍ د خوراک کا ترتیب واخیستو. څومره غټ کار د سره هغوی وکړو. او دا هغوی په خپله باندې د امریکې هغه شي وویله چې دا یو هسې مصنوعي یو پروګرام و، مصنوعي پروګرام. په ټوله دنیا کې سیوا د اوسو ملکونو بل چا انسولین د سر نه چې کومه دی ویکسین نه دی لګولی د کرونا. یو ډرپوک سعودي عرب
یو ډرپوک امارات، یو ډرپوک پاکستان. نه په امریکا کې لګېدل دي، نه برطانیه کې لګېدل دي، نه په یورپ کې لګېدل دي، نه وی لګول نه څه پیدا و سیواره تاوان نه. نو هغې زموږ هر څه واخېستل. اوس ټول خلکو په هغه کې تاسو فکر ټول به اوده وو که نه، د سارې چای به ماسپښین څکو، د غرمې روټۍ به ماسخوتن خوړله، د ماسخوتن ډوډۍ به چې کوم دی چربان خوړله. نو هغه د منځونو هغه اجتماعیت هم ختم شو، د جمعې منځ هم ختم شو، او د روټۍ ترتیب هم ختم شو، او هغه صحت هم لاړو، هر څه لاړه. نه زموږ خپل سوچ دی او نه حکومت خو داسې دی. هغه خو چې دی نو بس چې هغوی ته څه اشاره کوي جو هغه شانتې به کوي. نو خبر هم دا دی چې دا ډېرې خبرې چې دي که نه دا انسان دپاره وبال جوړېږي. بس د غرض خبرې. نبي علیه السلام باندې محفل کې به ناست و صحابه سره. صحیح بخاري حدیث دی، شمایلو کې ترمذي نقل کړی دی. دا نه چې نبي علیه السلام لکه اکثر دا کسان ناستي خبرې کوي که نه، نو د خلکو په ذهن کې دا نه چې یو ملا ناستي یا یو غټ پیر صاحب ناستي، یو شیخ صاحب ناستي، یا چېرته یو غټ مشر سړی ناستي، نو ټولې خبرې به دی کوي. او نو خلک خبرې کوي نو به دا ګناه کوي. یا دا یې چېرې د دوی سره هغوی خبرې کوي نو دی ورسره څه کوي چې ناست دی. نه دا غلط سوچ دی. نبی علیه السلام په جومات کې ناست و، داسې په محفل کې به ناست و، صحابه به ټول ناست و، هغه به ډډه لګول وه، خبرې به یې نه کولې. صحابو به خبرې کولې، چا به د بني اسرائیلو قصې کولې، چا به خپل زندګۍ څه خبره کوله. نو چې کومه خبره به د خندا وه که نه، رسول الله به مسکی شو، به خندله. خو چې کومه خبره به غلطه وه، نبي علیه السلام چې نه دا کار خو ټیک نه و، بیا ونه کوي چېرته دا کار. چېرته به چا شعر ووایو، نبي علیه السلام به واورېدلو چې ښه به و، یو ځل یې بیا ووایه، لکه تاسو د پښتو کې ارشاد وایي، ارشاد یو ځل یې بیا ووایه، نو بیا یې پرې ووایو. او بعضې اشعار ډېر خوږ خو لکه یو شاعر تېر شوی دی، مشرق تېر شوی دی، ابن سولت نومې دی. ابن سولت دومره بهترین اشعار ویلي دي د شرک په زمانه کې چې یو صحابي دی هغه وایي چې ما رسول الله ته سل اشعار د ابن سولت ویله، په یو مې ووایو، نبي علیه السلام ته بل ووایه چې بل سل مې پوره کړی. بس نبي علیه السلام خفه شو. یاره اشعار مسلمانان دي، سړی کافر تللی دی دنیا. اشعار څه دي؟ مسلمانان دي. چې الا کل شیء ما خلا الله باطلا. تاسو دې شعر ته اوس وګورئ، الا کل شیء ما خلا الله باطلا، کل من علیها فان. د دې ترجمه یې کړې ده. هغه قرآن نه وایي هر شی به ختمېږي، یو الله به پاتې کېږي. دا زما عقیده ده. کېدای شي الله یې معاف کړي. فطرت اسلامي باندې د ابراهیم علیه السلام په فطرت خو کلمه د توحید خو نه ویلي. نو نبي علیه السلام محفل کې به ناست و، خبرې به ډېرې نه کولې، غرضي خبره به یې کوله، د خندا په خبره به یې خندل، غلطه خبرې به یې رد کولو، او چې کله خبرې کې به څه پیدا نه وه په هغې باندې به یې نها کو نه نهي کو. صحابه وپوه شو چې دا دې پیدې خبرې دي، بیا کول نه دي پکار، نه به کې تاوان شته، نه به کې پیدا شته. نو په دې وجه باندې تقوا څه ته وایي؟ د دې لفظ معنا ده حفاظت. دویمه معنا ده کمې خبرې کول، قلت الکلام، کمې خبرې کول. دې وجه نه متقي وایم دې ته چې دی به محفوظ وي، او دی به څه وي، دی به ډېر پالتو خبرې نه کوي، مقصدي غرضي خبرې به کوي. او واقعي خبره ده چې که نبي علیه السلام داسې پالتو نعوذ بالله خبرې کولې، نن به تا په سوونو زرګاو کتابونه د هغې نه ډک کړې، بیا به څه وې. لیکن نبي علیه السلام په 30 کالو کې د هغه زندګي ټوله لیکلی شوې ده، ټوله لیکلی شوې. او هغه زندګۍ کې هغه کومه خبرې کړي سړی حیران شي. یو خبره نن ګوره مونږ دا دی په اسراف کې لګیا یو، تاسو مونږ ټول عجیبه مسلماني ده. زنانه چې کومه دی نو په اوبو کې اسراف کوي، نارینه په اوبو کې اسراف کوي. بیا داسې دی چې بعضې خلک هغه خو پکې د اودسونه او مونځونه او دې کې ځان ډېر زیات کړي، نارینه دي زنانه دي عوامو خواص دي، دومره وباړئ چې حیران به شي. او نبی علیه السلام سعد رضی الله تعالی عنہ، سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنہ هغه ولاړ اودس کوي، اوبه زیات استعمال کړي. نبی علیه السلام راغی ورته وایي ما هذا السریف یا سعد،
دا ته څه اسراف کې ساده ده څه کې دومره اوبه استعمالې او ورته یا رسول الله فی الوضوء صریف په اودس کې اسرافي نبی علیہ السلام ته جواب کې ویل چې ولو كنت فی نهر جار کتب یو جاری نهر کې ولاړ او اودس کې نو بډې روبنه استعمالې دا ته چا ویلې دي او بابا لګي استعمالې دا اسراف دی او بیا رسول الله فرمایي یو زمانه به راشي په دوه شیزونو کې بډې تجاوز شروع شي یا تدون بالطهور والدعاء یو به خلک چې کوم دي نو بډې بې ځای استعمالي او دویم نمبر عمل بکم کې او دواګانی بډې دی کوي عمل بکم کوي او دواګانی بډې دی کوي لګیا به او بس هغه عمل به هغه دعا خلاف او دعا به د عمل خلاف نو خبر اندار تاسو پته راوځي دا تاسو دا حدیث دا کما چې ما درته بیان کو دا چې کوم ده نو د پراس کې چې د اوبو یو کفنی ده دا منل واټر کفنی ده تاسو پته راځي حدیث ټکه په نه لري کړی دا حدیث ته او دا جمله په نکړه چې په اوبو کې به اسراف نه کې اگر کته په نهر جاری کې ولاړې یعنی هغه خلک د پیغمبر د وی خبرې نه ایمان نه قبلې اسلام هم نه قبلې ولکه د پیغمبر په سنت کې چې کوم دي نه هغه کامیابی ده خو د سیاست سره د تیب سره موږ هغه څه ضرورت دی کنه چې یو کافر یو مشرک د پیغمبر په تیب کې یو خبر اومني کنه زما استاد لپاره هلاکت ده په تیب کې چې هغه په حجامي باندې عمل کوي کنه یو پیغمبر دا بالکل ټیک خبره کړې ده نو دا زما سره پر هلاکت ځکه ما تعالی پیغمبر ټول سنت لري نه خپلو د پیغمبر په سنت کې قدر دی عزت دی صحت دی حیا ده اطمینان دی سکون دی لیکن موږ هغه ته سپک ګورو او که څوک چېرته په عمل کوي کنه هغه ته خلاص سپک ګوري نو هغه خلک په دې باندې عمل کوي رسول الله یو خبره کړې ده هغه ټیک ده دا حکمتون نه ډکه نو تقوا څه ته ویل کېږي تقوا دې ته وایي شرعي لحاظ سره تقوا څه ته وایي یو د تقوا مضمون دی یو د تقوا مراتب دي د تقوا مرتبه داري چې ټول نه لاندې تقوا کمزور پرهیزګار انسان هغه دی چې مشرک نه کمزور قاضي بزوی نقل کوي د ټول نه کمزور متقی هغه سړی دی چې اسنه وي مشرک نه وي دویم نمبر داغې نه اوچت هغه پرهیزګار دی چې هغه ګناه کبیره نه کوي او د ټول نه ښه پرهیزګار هغه دی چې هغه مشرک هم نه دی کبایر هم نه کوي او صغایر باندې دوام نه کوي دا نه چې صغایر به نه کوي دا کېدل نه شي چې پنځمې صدۍ مسلمان یوازې صغایر نه کوي یا د پیغمبرانو نه علاوه دي یوازې صغایر نه کوي اگر که صحابه دي که تابعین دي که تبع تابعین دي فرق پکې دا چې هغوی صغایر وشي دي هغوی دومره نیکۍ کړي او دومره توبې ایستلې چې ته به حیران شي زموږ خو دغه کار دی چې موږ په کبایرو باندې توبه نه وباسو نو د ټولو نه ښه پرهیزګار هغه دی چې هغه مشرک هم نه وي هغه کبایر هم نه کوي او دوام علی الصغایر نه کوي واړه ګناهونه ترې کېږي نو اعمال ډېر کوي او که وشي توبې وباسي او که بې پوهه شي نو بیا یې کوي دا له ټولو نه اوچت متقي دی ځکه دلته وایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اوچت متقي جوړ شه اوچت متقي هغه متقي جوړ شي چې هغه مشرک هم نه او هغه کبایر ګناهونه هم نه کوي او په صغایر باندې همیشوالي نه کوي دویم دی تقوا مفهوم دی چې موږ ځان تقوا څه ته وایي په دنیا کې ته ژوند تېروې یو سړی وایي زه متقي یم نو هغه څنګه ژوند تېروي بیا مسلمان او متقي یو شی دی نو دا تپوس عمر فاروق کړی ابی ابن کعب نه دی کړی اکثر خلک د مقررین حضرات خطا کېږي یو دا حدیث چې ما کوم ویلی دی زه په دې پوهېږم کم د دې ترجمه اکثر لفظي ترجمه کوي نه پوهېږي بی قسم دی که پوهېږي بی نه پوهېږي بی ته بې پوهېږې او زه بې پوهېږم ما بې ځان پوهه کړی دی چې ځان دې کړولی نه دی بې څنګه پوهېږې زموږ استاد محترم به ویله شیخ محمد عنایت الرحمن مرحوم ما به کله کله چټ ته د هغه نه تپوس وکړو نو هغه د استادانو ته وخندله چې پلانکې تپوس وکړي چې اسان نه وي ګورې چا ورته ویله چې ولې اسان نه وي دا پسې ځان سم ستړی کړی وي دا زموږ ګناه نه پسې ده ملګري وایي وایي زما مکتبه چې څومره ده هغه ټوله کتلي پسې نو چې کله دې
بالکل هر څه نه امید شي بیا زما خواله راشي. خبره ده ځان ستړی کې کنه. نو ابی ابن کعب ویلي نه دي حضرت عمر د ابی ابن کعب ته تپوس کړی دی. په دې کې دې خبرې ته هم ضرورت دی چې یو سړی غټ سړی دی که نه او په یو خبره نه پوهېږي نو خیر دی د خپل نه لاندې سړی دی او په هغې باندې ته پوهېږي پوهېږي باندې هغه نه به تپوس کوي. ورته ویلی دا تقوا څنګه وپېژنو چې پرهېزګاري څه شی دی تقوا دا خو موږ وپېژنو شرک نه کول پلانکې نه کول پلانکې نه کول. نو هغه ورته امیر المؤمنین چېرته د غنو په لار باندې تللی حافظ ابن کثیر هدى للمتقین لاندې لیکي ویل چا وتلم وایي خلک څنګه چې نری لارې نری پوله وي یو طرف ته بل طرف ته د غنو شپورونه وي نو په هغه نری لاره باندې سړی څنګه ځي اور دل په هغه نری لاره باندې خلک داسې ځي چې ښی طرف ته او ګس طرف ته هر جانب ته پام کوي چې د غنمې خوږ نه کړي جامې را ونه شلوي ومې نه چوکوي مخکې وروستو پام کوي چې غنم په خپو کې لاړه نه شي. وایي داسې ځي که نه ویل چا وایي دغې ته تقوا وایي. تقوا دې ته نه ویلی کېږي چې تا مصنوعي خپل ځان برابر کړی دی د خلکو په نظر کې. نو دلته خو په جومات کې په مانځه کې په تقوا یې کوې خو چلته معاملاتو ته لاړ شي معاملاتو کې بیا متقي نه دلته چې کوم دی نو جومات کې متقي تلاوت کې هلته چې قرآن د تلاوت نه علاوه تا ته قرآن قانون مخې ته شي نو هغه نه منې د هغې نه انکار کوې. دغه شان دي نور بېشمار خبرې دی چې کله ته په یوې کې برابر او بله نه منې په بل کې برابر بله نه منې نو دا تقوا نه ده. تقوا دې ته ویل کېږي چې ته په یو لاره باندې روان یې او بالکل هر جانب ته د اسلام هر قانون ته او هرې خبرې ته ته متوجه یاره چېرته دا پات نشي دا مات نشي دا مات نشي دې ته متقي ویل کېږي. دغه حقیقي متقي دا الله ته مطلوب دی ځکه قرآن وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق پرهېزګاره جوړ شه او بیا وروسته پسې وایي چې مړ کېږي نو چې مسلمان مړ شي د دنیا نه چې مسلمان مړ شي ځکه چې داسې متقي مسلمان وي دا د دنیا نه ځي. بیا نبي علیه السلام نه پوه شو چې یاره په دې خلقو کې د الله رسول عزتمند څوک دی عزتمند خلک څوک دی لکه زموږ په نظر کې عزتمند څوک دی سړی ډېر مالداره دی عزتمند دی ډېر زورور دی ډېر عزتمند دی یا لکه موږ به ستاسو نږدې زمانې خبره به وکړو ډېر لوی ګلوکار دی هغه عزتمند دی ډېر لوی ډانسر دی هغه عزتمند دی ډېر لوی کرکټر دی فوټبالر دی بل داسې میلو دی عزتمند دی یا غټو سیاسي دروغجن مقرر دی هغه عزتمند دی. لکه تاسو فکر کړی که نه یو طرف ته چې کوم دی یو نیک صالح بنده را روان دی ته خلکو ته وایې چې پلانکې روان دی ځي بره دیر ته چترال ته ځي هېڅوک مخې نه ځي نه بازار ته وځي. اوس تاسو اعلان وکړئ چې یو کرکټر چې روان دی یو ګمراه چې روجې هم خوړلې په کرکټ کې او مونځ هم نه کوو او ټولې پیسې ما د یو کس نه تپوس وکړم په پاکستان کې کومه کھیل دی چې دا پاکستان دپاره وبال دی کرکټ د پاکستان دپاره په کیلونو کې وبال کھیل دی پاکستان ته 1 روپۍ نه راوړي ګټه هم وله اوچتې اوچتې په لکاو کې تنخواګانې ورکوي او هلته چې څومره ګټي غونډې ځان له اخلي غونډې ځان له اخلي دا تواني کھیل او همیشه هندوستان ته خوښویدلي همیشه هندوستان ته خوښویدلي چېرته ونه ګټله جرمني کارو سره کول پکار دي وایي دا وبال کھیل دی پیدا په چا کې وه زموږ په سکواش کې وه سکواش یې ختم کو ولې ختم کو پښتون د خلکو بدي شي پښتون هغه ټول د پښتنو سره ورسره و دا یاد ساتئ کومه کیل د پښتون سره آب هم نه ختمیږي کومه اداره د پښتون سره آب هم ختمیږي هغه د شیطان هم بدي شي د انګریزانو بدي شي او د پاکستانیانو بدي شي نو پیدا ټول چې دی دا بچا کې دا په سکواش کې په دې نور څه کې نشته اوس راشه اعلان وکړه وایي لکه ستاسو د کرکټ پلانکې ګمراه را روان دی یاره دا بازار به هم ډکي دا بوډاګان نه دا به ټول نه مخکې رسېدلي هلکان خو دا پرېږده او کېدای شي دې کلي نه دا جینکۍ او ښځې هم پسې وتې وي دا هم پسې تللې دې بازار کې به ولاړې اوس په خپله سوچ وکړه دې ته عزتمند وایي رسول الله ته فرمایي چې نه اتقاهم عزتمند هغه انسان دی چې پرهېزګار وي پخوا نه دا سوچو پخوانه دا سوچو د هارون رشید په زمانه کې ابراهیم ادهم چې کوم دی راغلی دی را روان دی هېڅوک خبر نه دي ټول خلک روان دي
هارون رشید ته زبیدی ویل کوټې د محل په چت باندې دي چې دا ټول خلک خو د ښاري نه دمشق نه بهر ته روان دي. هغه وزیر نه تپوس وکړ څه چل شوی دی څه حالت دی. هغه ورته ابراهیم ادهم را روان دي خلک استقبال ته لاړل. زبیدی هارون رشید ته رشید ښه سړی تېر شوی دی. اولنۍ زمانې ټیک نه نور صحیح خلیفه دی د سړیتوب کارونه یې کړي دي. هارون رشید چې کوم دی نو ته ښځې وویله زبیدی چې ته هم ځان ته ښه بادشاه وې ویل چې څنګه چې بادشاهي دی ته وایي دا بادشاهي دی چا ته وایي نه دی ونې لاندې پروت دی اوده دی ټوخله تللی دی خوا ته ولاړ استقبال له پیغمبر ویلي دي دا خبره پیغمبر کړې ده چې عزتمن خلک څو دي اتقاهم. صحابو تپوس وکړو د الله رسول دې تپوس نه کوو د نبي علیه السلام ذهن کې راغله د افرادو تپوس کوئ نو په افرادو کې الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن یوسف زوی د یعقوب زوی د اسحاق زوی د ابراهیم علیه السلام ښه سلسله وه که نه خو د خپل پلان نیکه کار یې چې پرېښودو مغضوبن علیهم شو. دا یاد ساتئ پدری من سلطان بود باندې کار نه کوي هغوی عزتمند دي چې نه دی د دوی بچي عزتمند دي په دې ځان پوه کوئ. یوسف علیه السلام عزتمند دی یعقوب علیه السلام عزتمند دی اسحاق علیه السلام عزتمند دی ابراهیم علیه السلام عزتمند دی. دا یې نه دی ویلي د دوی بچي د دوی بچي به هله وي چې کله پرهیزګاران وي و چې د پلار نیکه کار یې پرېښودلو نو ستا د پلار نیکه کې چې کوم پیغمبر نه دی راغلی په پښتنو کې خو پیغمبر هم نه دی راغلی او ستا پلار په نیکه په خال کې چې کوم پیغمبر نه دی راغلی ستا په نیکونو کې بلکې کېدای شي بزرګ هم پکې نه تېر شوی ولی الله ته څنګه دا خبرې کوې زما نیکه داسې و زما پلار داسې و زما ډر نیکه او ور نیکه داسې و په خپله باندې غټ فاسق فاجر ګمراه غټ حرامي هلته پکې په زرګاو پیغمبران راغلي وو خو چې کله بچو یې د پلار کار چې خپل نه کړو د نیکونو نه الله تعالی وایي په دوی باندې د الله غضب دی دوی باندې د الله لعنت دی. نن په ټولې دنیا کې مغضوب علیه او لعنتي قوم یهود دي او حال دا دی چې په زرګاو پیغمبران په نیکونو کې دي په زرګاو جلالی او جمالی پیغمبران پکې راغلي دي. موسی علیه السلام جلالی غوندې پیغمبر پکې راغلی دی لیکن عیسی علیه السلام جمالی پیغمبر پکې راغلی دی. وګورئ که نه بادشاهان پکې راغلي په ټولې دنیا حکمراني کړې ده ستا په نیکونو کې بادشاه راغلی چې په ټولې دنیا حکمراني کړله. سلیمان علیه السلام په ټولې دنیا حکمراني کړې ده. یوسف علیه السلام څومره غټه حکمراني کړله داود علیه السلام څومره غټه حکمراني کړله لیکن بچو یې د پلار نیکه کار پرېښودلو لارې پرېښودله نو مغضوب علیهم ته جوړ شو لعنت بیا ورته وایي نه زما نیکه دا او زما نیکه دا هغه به شان سړی جوړ شي بیا ټیک ده دا هغه به شان دي لوښی نه یې که نه هغه به شان سړی نه پالتو شی بیا هسې مه وایه ځان پسې مه تړه بل چا پسې ډمان پسې ځان وتړه ځان پسې جوړاګانو پسې وتړه هسې د پلار نیکه هغه نوم مه شرموه چې یو سړی وایي ته څوک یې د پلانکي زوی دی لکه ته پلانکي زوی یې ستا پلار خو ډېر عظیم سړی و دا ته څه کارونه کوې نو خبر همدا ده ورته وایي چې عزتمن صحابو تپوس وکړو د دې تپوس نه کوو د الله رسوله وایي ښه تاسو د عربو تپوس کوئ دا جمله ده ما چې دې جملې باندې ځان پوه کوئ ځکه یې خیارهم په الجاهلیت په جاهلیت کې خو د سره غوره خلک وونه او ټول مشرکانو ابو جهل دی او خبیث دی او ولید خبیث دی او عتبه او شیبه خبیث دی او ابولهب خبیث دی نو نسب یې څنګه پکې عزتمن خلک وو د نسب په اعتبار چې تاسو ورته عزتمن ویله پوه کوئ ځان په دې د نسب په اعتبار چې تاسو هغې ته عزتمن ویله ولید ته تاسو نسب په اعتبار عزتمن ویل ابو طالب ته عزتمن هم ویل چاته ابو جهل ته نو چې تاسو د نسب په اعتبار باندې عزتمن ورته ویل نو په اسلام کې نسب نه چلیږي. من بت بی عمله لم یسری بی نسبه په اسلام کې څه چلیږي نو بیا ورته وایي چې خیارهم فی الاسلام دغه عزتمن چې نسبي خلک تاسو ته ویل اگر که مشرکان وو اسلام یې قبول کړو دا به هله عزتمن دي چې په دین پوهېږي. اوس پوه شئ خبره باندې د دې مطلب دا دی چې تاسو ته به هلته عزتمن ویل د نسب په اعتبار باندې دې ته هم نه کتل چې څنګه د کردار خو نسب یې ډېر اوچت دی دې ته هم نه کردار څنګه دی مالدار دی ډېر عزتمند دی مالدار دی ډېر عزتمند دی نسبي دی ډېر خلک ورسره ډېر ولاړ دي لکه تاسو چې کله کله وایې که نه چې ذلت او عزت د الله په لاس کې دی یاره وایي چې د پلانکي له حکومت ورکړو که نه دا عزتمند شو لکه تا ته نمرود ته الله حکومت ورکړی عزتمندو فرعون ته حکومت ورکړی عزتمندو ابو جهل ته مکې مشري ورکړی ونه عزتمندو قارون ته ډېر مال ورکړی ونه عزتمندو
شدت چې کنه بادشاہي ور کړو نه عزتمند د څه په ګډوډو سره عزتمند نه خو ته ذلیل یې جو ذلیل دي په ځان حکمرانان کړی دي ته منافق یې جو منافقان دي په ځان باندې کوم دي حکمران کړی ته غلی جو غلی دي په ځان نه اوستي دي ځکه ما تاسو ته ویلو کنه چې هغه مولوی صاحب چې الله د عمر په شان دي بادشاہ را باندې راوړي هغه بل ته په قلاره کې نه چې ولې اول پکې ته ګیری د عمر په شان بادشاہ راولي او خلیفہ راولي کنه نا واستاو دي لوخم نه پردي سي به جیل ته جاي بیا دي سوای یا الله زموږ په شان دي غل بادشاہ راولي زموږ په شان منافق راولي زموږ په شان دي غل راولي زموږ په شان ګناګار او حرام خور غل خور غل راولي بس هغه شان دوا سات قبول شي ده چې څنګه یو هغه شان دي را باندې راغلي دغه دعا کوا نو دوی ویل چې را په خيارون په الجاهلیت خيارون په اسلام اذا فقهو چې په تاسو ته د نسب په اعتبار باندې خویل اگر که خنو خو چې اسلام قبول کړی دی نو اوس په ورته اله وایو چې کله به دي کې دین وي دین پرهیزګار وي متقي وي ان اکرمکم عند الله اتقاکم ځان برابر ول پکار دي ځان چې برابر شو جهان به برابر شي او چې ځان دې برابر کو آخرت کې به کامیاب نن موږ ځان د برابرولو کوشش نه کوو کوشش پکار دی خفه کېږئ ما مرګ شته دی تېښته دې نشته دی اگر که مرګ نه منو ګورئ هېڅوک مرګ نه مني دا قبرستان مني دا قبرستان نه دا تاسو منئ او جنازه هم منئ د جنازې اعلان هم منئ او چې کوم مولوی صاحب اوږده جنازه وکړي نو هغه هم منئ او چې کومه لنډه وکړي نو هغه هم منئ او بیا وروسته خبرې کوئ چې دا لنډه وکړه دا اوږده وکړه دا ټولې خبرې منو دا په تعزیت کې چې کومه دی د مولوی صاحب تقریرونه چې کومه دی بس مولیان خو تشیږي نه لګیا دي تقریر او تقریر او تقریر او تقریر او چې 15 سو رااله تبلیغیان رااله جو 15 تقریر وکړي او که 15 مولیان رااله 15 مولیان به تقریر کوي دا منئ دا وایي دواګانې به بیا وکړو بیا به دا منو لیکن مرګ نه منو څنګه مرګ نه منو حقیقي مرګ نه منو تیاری نه کوو د مرګ دپاره نه د قبر دپاره تیاری کوو نه د سبا حساب کتاب دپاره تباهي کوو نه د باز موت ته تباهي کوو نه د الله مخې ته د ودرېدو دپاره تیاری کوو نه سره دا سوچ دی د دې مطلب دا شو چې موږ حقیقي مرګ نه منو جنازې منو خو حقیقي مرګ نه منو ځان تیارول پکار دي زو به ټول به زو هلته به زموږ هېڅوک په کار نه راځي دا دواګانې بیا موږ ته رارسي یا به نه رارسي پته نه قبلېږي که نه قبلېږي او خیرات خو بسې څوک کوي څه مولیانو خیراتونه ختم کړه او څه چې کومه دی نو خلکو ختم کړه خیراتونه هم لاړه ختم شو او بیا چې چېرته څه وشي خلکو ته ولاړې دي وایي راکړه صدقه جاریه پرې کوو صدقه جاریه څه ته وایي چې مولوي صاحب زه پرې کتاب اخلم او په المارۍ کې ښودی او ګوري نه صحیح صدقه جاریه دا صدقه جاریه نه ده یاره چې زما جومات کې قرآن نجونو ضرورت دی قرآن نجونو راوړئ جومات کې المارۍ ډکېږي او تاله ورته ولګوئ او څوک پکې تلاوت نه کوي صدقه جاریه نه صدقه جاریه نه د وینو جاریه وینه به وخوري صدقه جاریه دار څوک رالي تلاوت پکې کوي هغې مدرسې له ورکوي چې هلته پکې خلک تلاوت کوي هغه جومات له ویسي خلک پکې تلاوت کوي هغې مولا له کتاب والی چې هغې ګوري بل ته بیانوي دا تا ته چا ویلي صدقه جاریه په شړ بیابان کې جومات جوړ کړي صدقه جاریه یو کس پکې مونځ نه کوي شړ پروت دی تاله ورته پرته وي وایي صدقه جاریه نه صدقه جاریه خلک پکې مونځ کوي خلک پکې عبادت کوي خلک پکې تلاوت کوي خلک کتاب ګوري خلک یې مطالعه کوي بل ته بیانوي ځان تیارول پکار دي په خپل لاس باندې خرچه کوي په خپل لاس باندې ځان برابر کې توبه وباسو اوس توبه وباسو د حقوق الله نه توبه وباسو د حقوق العباد ته توبه دغه پرهیزګاري ده بل څه شی نشته دی الله تعالی دې موږ صحیح پرهیزګاران او صحیح مسلمانان جوړ کړي او الله تعالی دې موږ معاف کړي سبا غم دې الله تعالی پیدا کړي او مان البلاغ